يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سامعين محترم، اول لفظي ترجمه د هغه چا د پاره چې قرآن عظیم الشان سره شوق لري چې زه د قرآن ترجمه یاد کم، هغې د پاره بهترینه موقع ده چې یاد کی. ان الذين یقینا هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی سواون برابر خبره ده. الله وی علیهم پاغي باندې انذرتهم کيرت دی لرا ام لم تنذرهم یا نیرت دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی. رب کریم فرمائی ختم الله مہر لگولے دے اللہ علی قلوبهم پزړونو ددی باندې وعلى سمعهم او پا اوریدلو ددی باندې یعنی په غوګونو ددی باندې وعلى ابصارهم او په نظر دسترګو ددی باندې غشاوتن پردی دی. ولهم اشتدی د پر عذاب عظیم لوی. الہ العالمین دی تلوی عذاب تیار کړی دی. ان الذين یقینا کسان مختصر تشریح ان الذين یقینا کسان کفرو چې کفر کړی دی. کفر ستویل کیږي الستر یو شی پټولا. کفر په لغت کې معنا ستر یو شی پټولا. کافر ته ولی کافر وای ځکه چې د رزیل حق پټ کړی دی او د کفر لفظ زمیدار ته هم استعمالیږي. لکه رب کریم فرمای اعجب الكفار نباته. تعجب کې وا چې زمیدارانو لرا نباته شین کی جاد د شپې باران وشي سحر چې پاسي د فصل شین وي نو تعجب کې شي د زمیداران. نو زمیدار ته ولی دا لفظ استعمالی ځکه چې د تخم پټیا او کافر چې د حق پټیا. دارنګي کفر په معنا د عدم شکر باندې هم راځي چې د الله شکر ادا نه کی. لکه رب کریم فرمایي فذكروني یاد کی مالرا بالصلاه والتسبيح په منځو په تسبیحات باندې یاد کی مالرا اذکرکم نو یاد بکم زتا سولرا واشکروا لي زما شکر ادا کی. رب کریم فرمایي ولا تکفرون زمانہ شکری مکوي. لکه رب کریم فرمایي لئن شکرتم کچره تاسو شکریا ادا کزما لازیدنکم نو زیات بکم نعمتون استاسو. ولئن کفرتم او کچره تاسو ناشکری وکړه ان عذابی لشدید رب وی زما عذاب بیا ګوره سخت دی. دارنګي کفر په معنا د ارتداد هم راځي. کفر په معنا د نفاق هم راځي ځکه چې په ژبه کلمه وي په زړه کې کفر وي. په ارتداد هم راځي لکه څنګه چې کیف الله فرمایي کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. څرنګه هدایت وکړي باری تعالی یو قوم ته وروسته د ایمان نه بیا کفر کوي نو د مرتد شي د ته څنګه هدایت وکړي. دارنګي کفر په معنا د سحر هم راځي. ما کفر سلیمان معنا ما سحر سلیمان سحر نو کړي سلیمان علیه السلام. اوس دا ان الذين كفروا دا چا بارکی نازل شوی دی. هذه الايه في قوم مخصوصين یو خاص قوم د پاره نازل شوی دی. لکه ابو الفاظ عام دي خو نازل د خاص خلکو بارکی دی. لکه ابو جهل ابو لهب حيي ابن اخطب كعب ابن اشرف دی بارکی دا نازل شوی دی. ان الذين یقینا کسان کفروا چې کفر کړي دی سواون برابر خبره ده علیهم باغی باندې انذرتهم کيرت دی لرا ام لم تنذرهم یا نیر دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروړي. ختم الله مہر لګولې دې بری تعالی
على قلوبهم پزړونو د دې باندې. ختم ستوي ختم لغوي معنا دا د چې بلوغ الشيء الى الاخره یو شی اخیری درجه ته رسیدل. نو د کافران چې دا دی اخیری درجه ته رسیدلی نو ځکه باری تعالی د دې په زړه باندې سټم ولګولو مهر ولګولو ځکه چې د دې زړونه سختو. ختم الله على قلوبهم قلب ته قلب ولي ویلی تقلبه چې اوړي راوړي او د دې زړونه ډېر سختو. وما يسمي الانسان لانسه انسان ته انسان ولي ویلی انسه د وجه د محبت نه چې انسان وي نو دکې به محبت وي او کله چې انسان کې حیواني صفت پیدا شي نو هر چا سره لانجې شروع کی نو بیا ته نه ګیدړ جوړ شي. نو قلب ته قلب ولي ویلی انه يتقلب ځکه چې دا اوړي راوړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی مثل القلب کمثل ریشا مثال د زړه په شان د بڼه کې دی چې یو په دشتو بیابان کې پرته وي هوا راشي اړی راړی نو د دې زړه مثال هم دغسې دی. نو فی قلوبهم په زړونو د دې کې مرض دی. فزادهم الله پس زیات بکړي بری تعالی مرض د دې. د کافر د زړه مثال الہ العالمین بیانوي. صرف الله قلوبهما اړولي دي بری تعالی زړونه د دې بانهم قوم لا يفقهون ځکه چې دی یو داسې قوم دی چې نه پوهیږي. کافر زړه باره کې راځي. ثم قست قلوبهم د دې زړونه سختي الله وي د دې کافر زړه صفت بیانوي بری تعالی. فی قلوبهم مرض د دې په زړه کې زړونو کې مرض دی. بل صفت بیانوي بری تعالی چې د دې زړونه تنگ دي او د مؤمن زړه به فراخ وي. دارنګ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره د مؤمن زړه کولاو کې او د کافر زړه چې دی تنگ دی. بل د دې په زړونو کې کګلج دی زیغون میل الى الكفر کګلج دی د دې په زړونو کې. بل د دې زړونه غافل دي غفلت دی د کافر زړه صفت د غفلت. ولا تطع من اغفلنا قلبه رب کریم فرمای تابعداري مکه ومن دا چې اغفلنا قلبه چې غافل کړي دي موږ زړونه داغه. اوس صفات د مؤمن د زړه مؤمن زړه چې دی دا به هدایت ولای. دویم تقوا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. دارنګ د مؤمن زړه منه تمحص منه صفا کول زړونو کې به صفای وي. بری تعالی د مؤمن زړه صفا کوي. ولې ممحص ما في قلوبكم ليطهر د پر چې پاک کی بری تعالی قلوبکم زړونه ستاسو. دارنګ الرابط معنا په حق باندې کلک وي. د مؤمن زړه چې دی په حق به کلک وي او د کافر زړه په گمراهۍ کې و کفر کې به کلک وي. ځکه رب کریم فرمایي وليربط على قلوبكم دې لپاره چې مضبوط کړي زړونه ستاسو. بل صفت د مؤمن د زړه دا دی چې زینت د ایمان چې ایمان به ورته ښایسته ښکاري. لکه رب کریم فرمایي ولكن الله لیکن بری تعالی چې حبب الیکم الايمان محبوب کوي الیکم تاسو له ایمان لرا یعنی زینه فی قلوبکم خسته کوي دا ایمان تاسو په زړونو کې. بل صفت د مؤمن د زړه دا ده الا بذکر الله تطمئن القلوب اطمینان دی چې په ذکر د الله ورته دا اطمینان حاصلېږي. او بل الخبط اخبات سمانه خبط ستویل کی ډېر عاجزه ته ویل کی چې د خشوع نه بر درجه ده. لکه رب کریم فرمای وبشر المخبتين زیر ورکه عاجزی کونکو لرا بالجنه د جنت زیر ورکه سوک چې عاجزی کیا. بل وجل لکه سرنګي بری تعالی فرمای وجلت قلوبهم کله چې آیاتونه ولستل شي نو د دې زړونو کې یو یره پیدا شي. د مؤمن په زړه کې یو یره پیدا شي. دارنګي د مؤمن زړه مثال ورکه الہ العالمین و چې نرم بوي. ثم تلين جلودهم وقلوبهما نرم بزلون د دی لا ذکر الله ذکر د الله لرا. دارنګي د مؤمن د صفات بیان الله تبارک وتعالى. بل صفت دا ده چې زړه د مؤمن کې به ایمان لیکل شوی لکه سورته مجادله کې الله وی اولئک دغه کسان چې کتب فی قلوبهم الايمان د دې په زړونو کې ایمان لیکل شوی دی. بل د مؤمن زړه به سلامتیا والا وي. الا من اتى الله مگر هغه څوک چې راتلو کې بری تعالی ته بقلب سلیم په قلب سلیم سره سلامتیا والا زړه سره. بل د مؤمن زړه صفات الله بیانوي صفت بیانوي الله انابت به منیب
بوي منيب الى الرحمن بوي راجع الى الرحمن بوي من سوق خشي الرحمن چيريږي د رحمان ذاتنا وجاءه راتلب کيدي بري تعالی رب قلب پداس قلب سره پداس زړه سره منيب چې راجع الى الرحمن وي راجع الى الشيطان ونوي نو في قلوبهم يعني ختم الله مهر لګول دي بری تعالی علی قلوبهم پزړونو د کافرانو باندې وعلى سمعهم په غوګونو د دې باندې وعلى ابصارهم په نظر د سترګو د دې باندې غشاوه پردي دي ولهم شته دي د پر عذاب عظیم الله تبارک وتعالى دي زموږ زړونه صفا کی الله دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي